کومو کسانو چې د کرونا وایرس ویکسین واخلې ده نو په هغوی باندې به هارټ اټیک راځي او هغوی به مړه کېږي چې دا خبره په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. دې کې حقیقت څومره دی دې حوالې سره WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن څه ریپورټ جاری کړی دی. ډیټیل سره په خبره کوو ځکه ډېر ملګري په دې کشمکش کې ځکه دا ویکسین چې کوم دی ډېرو خلکو واخلی چېرته سلو کې به دوه درې کسان چې به نه واخلي ورنه ډېرو خلکو سپیشلي مسافرو دا ویکسین ځکه واخلو چې ای باندې ټریولینګ نشو کولی ای ایرپورټ کې پرې خل نه چې تر څو ای دا ویکسین نو واخلي نو ټولو مسافرو دغه ویکسین واخلی دی. نو څه پرون نه بله ورځ په پاکستان کې په انډیا کې یو دوه ینګ نوجوان هلکانو کرکټ کولو چکې ووهل او ډایرکټ په پیچ باندې راپرېوت اچانک مړ شو. یو د پنجاب کالج یو پروفیسر چې هغه لیکچر ورکولو سم دم او ډایرکټ په ځمکه کېناست او راپرېوت وفات شو. اچانک د هغه زړه کار پرېښود دی ویلی شي کارډیک اریسټ. اوس کارډیک اریسټ ولې راځي آیا دې کې د کرونا ویکسین لاس شته دی که نه؟ WHO په دې باندې څه ریپورټ جاری کړی دی. په سوشل میډیا زموږ څه ملګري هم اکثر پوسټونه کوي چې لکه چا کرونا وایرس ویکسین واخلی دی نو بس هغوی ګوګل هسټریم لکه هسې مذاق په طور باندې ګوګل هسټریم ډیلیټ کوي او استغفار ډېر وایي. دې کې هېڅ قسم ګوره ریالټي نشته. هسې په سوشل میډیا باندې داسې قسم خبرونه چې څوک شیر کوي نو دا هسې زیاتې کوي. عوام چې کوم دی نور هم شش و پنج کې مبتلا کوي. اوس WHO څه ریپورټ جاری کړی په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. جي WHO په دې باندې ویلي دي چې موږ مختلف ملکونو یعنی استرالیا امریکا یورپ کې څه ملکونو باندې په دې ریسرچ وکړو چې چا دا ویکسین واخلی دی نو د هغوی صحت یا د زړه بیماریانې یا د زړه دورې نه دي ریپورټ شوي. WHO ویلي دي ورلډ هیلث ارګنایزیشن والا ویلي دي چې WHO چې کوم دی د ستا ټول پاکستان یا ټوله دنیا چې کوم دی هغوی میډیکلی کنټرول کړې ده. دا ویکسین وغیره چې کوم دا هم د WHO په لاس کې ټولې دنیا ته WHO دا ویکسین لیږل. جی دې نه علاوه نور چې داسې څه غټې بیماریانې وي نو د هغې ټوټلي هر څه د WHO په لاس کې وي. نو WHO وایي چې نه په استرالیا کې نه په امریکا کې نه په یورپ ملکونو کې کومو خلکو چې ویکسین واخلی ده نو د هغې حوالې سره چې کوم د زړه بیماریانې دي یا اچانک د دل کا دورہ پڑنا دا نه دي ریپورټ شوي په یورپ ملکونو کې په استرالیا اور په امریکا کې. خبل WHO ریپورټ مطابق کرونا وایرس خپله یو داسې وایرس و چې دغه چې کرونا وایرس کوم بیمار نو په هغه باندې راتلی هغه باندې به هارټ اټیک راغو د زړه مختلف بیماریانې او په هغه باندې راتلی. نو کرونا وایرس خپله یو داسې وایرس و چې هغه به خلک همدې بیماریانو کې مبتلا کولو او کرونا وایرس چې کوم ویکسین دی نو هغه د دې بیماریانو خلاف و د انسان حفاظت کوي. انسان ته کوم د بیماریانې زړه بیماریانې راځي یا نور بیماریانې راځي نو کرونا وایرس دغه ویکسین دا فایزر وغیره دغه ویکسین چې کومو نو دی به د دې بیماریانو خلاف حفاظت کوي د انسان. نو چې کوم دا خبرونه ریپورټ کېږي چې چا کرونا وایرس ویکسین واخلی دی نو ای باندې به اچانک د زړه دوره راځي او ای به اچانک کارډیک اریسټ په وجه باندې هغوی وفات کېږي او زړه به یې ډایرکټ اچانک کار پرېږدي. نو دې کې هېڅ قسم ریالټي نشته. دا هر څه د الله پاک په لاس کې دي. د چا چې څنګه مرګ لیکلی شوي وي نو هغه رنګ مرګ به هغه له راځي که چا د زړه که چا دا ویکسین واخلی هم نو دا ګارنټي نشته چې په هغه باندې به هارټ اټیک نه راځي. چې چا ویکسین نه دي واخلي په هغوی باندې هم هارټ اټیک راتلی شي. چې دا د الله پاک د طرفې ده. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.